بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لبخان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر د کتونکو کومه تورسره چې زمونږ په خوا کې ده، نو 15 بچي دي، 15 که نه 3 کاله شو چې خاوند پرېښې ده، شپږ خویندې دي. او زما په خیال باندې چې زه دې ته وګورم نو دا په 12 کالو عمر کې پلار واده کړی ده، او 12 کالو عمر کې چې کم دی نو 15 بچي، او اوس په عمر څومره وي. خو د دې د ژوند دا ستړی منګ ولې وورې دی، نو ما یې زه ورسره ځان له پروګرام کوم خپله قصه زموږ د کتونکو سره شریکه کړه. بس 3 کاله مې وشو چې خاوند مې تللی دی او موږ یې دغه شان پرېښو، او بس زه مې مور کره یم، مور مې پخپله بیماره ده، او پلار مې چې دی هغه هم مړ دی سعودي کې. نو بس دغه کاتم دی چې چپس خرڅوو او ملیان خرڅوو، په هغې د کور خرچې چلو. بس 15 بچي دي ستا؟ او جي 4 جنکۍ دي، یو هلک دی مشر یې. ټول خوراک له خولې دي؟ او جي ټول دي. خاوند بیا تپوس نه کوي؟ نه جي بیا یې تپوس نه دی کړی. 3 کاله دا 3 کاله څنګه تېر شو؟ بس چې الله په دغه تېر شو، نو چا راکړی او چا نه راکړی. روژه ماتي کې څه وي؟ بس روژه ماتو کې خو دا 11 ورځې وشوې چې بیخي هم شربت او د سره څکلی نه دی، بس یخ اوبه راوالو هغه وڅکو، ګاونډیان وره راکړي. شربت هم نه دی څکلی؟ نه چې نه هم دی څکلی. بچي دنه څه غواړي؟ کټوۍ پخه کړو، هغه 3 ورځې وکړو د غوړو د لاسه چې غوړي نشته راکړه. بس دغه چل نه. دا ځای ورته چا وښو؟ دا راته ګاونډیانو ښه ویل ته لاړ شئ، څه سودا مودا به درکړي، لږ ټیم هم پرې پاتې شي. کلي خوا کې څوک زکات نه درکوي؟ نه جي څوک هم نه راکوي. څوک څه دروړي هم نه؟ نه جي نه. بس که چا پلیټ ټینګولې راوړو خو راوړي، او چې چا نه راوړي بس دغسې حل دی. 3 ورځې د 11 ورځې تا شربت نه دی څکلی؟ نه جي نه هم دی څکلی. 3 ورځې ترکاري په حق یې نه خورئ؟ او جي یو. نو هسې کله کله خو به سوچ کوې چې دا څنګه ژوند دی بچي ده. بس څه به وایي، دغه به زموږ په نصیب پرته وه. ستا عمر څومره دی؟ ته راشه عادي کارډه. هغه د ماشوم سره دی. عمر دې څومره دی دې وخت کې؟ دې وخت کې به دغه 22 کاله کې کتونکو ماشوم ښکاري دی کې دې 15 بچي دي، اوس هم 3 خویندې په کور پیغلې دي. خو د دې دا قصه چې ما واورېدله نو زما د وجود وبوغنېده چې موږ یو پیره ترکاري په حقو نو 3 ورځې کوو، او بیا چې کوم دی نو 11 ورځو کې شربت هم نه څکلي. په دسترخوان څه څه وي؟ بچي چې خپل انګولې پوخ کړو، هغه یو شل دا اوبه مو اوبه شي. بس دغه یو کله کله داسې څه وي هم نه که نه؟ نه بس څه به وایي څه به هغه روژه ماتي کې به الله ته څنګه ژړلي چې بلکل څه نه و؟ او چې بس دا به باندې الله امتحان و، بس څه به وایي. غوښه سم پکې خوړلي؟ نه جي نه نه سم نه دی خوړلی. څه ډېر پخوی روژه ماتي ټایم کې؟ باګړي راوړو، هغه سره کړو، هغه بس پخوم. غوړي ګران دي، اوړه ګران دي، نو بس. کتونکو دا مې ورته صرف دا ښودله چې زموږ په دې معاشره کې داسې خلک تاسو غورې دې تور سرو پسې خنداګانې مه کوئ. ما چې په تېره روژه کې په 1.5 روپۍ ګوتی غوړي اخیستل، اوس یې په 4.5 څنګه والم؟ سوچ وکړه. 11مه روژه ده، لا شربت یې نه دي لیدلی. زموږ خبرو ته وګوره، یو ترکاري په حق کې نو 3 ورځې کوي. دا صرف دا کور کې 3 ورته خویندې دي، یو ورته مور ده، داسې ده که نه؟ او جي یو مې ورور دی. ورور دې څه کار کوي؟ نه جي ورور مې وړوکی دی، موږ مشرانو خویندې، موږ نه بیا کشر ورور دی ټول. څه وی خلکو ته څه وی د ژوند باره کې څه وی؟ بس څه به وایو، دا به زموږ په نصیب کې به چې چا الله سه امداد وکړي کې را سره، بس دغه د الله پاس را ناست وو. پلار مې مړ دی، پلار مې مړ دی، دغسې ناست وو. پلار یې مړ دی، وړوکی ورور یې دی، شپږ خویندې دي، کور کې دا چپس خرڅوي، په هغې باندې 6 بچي. ماشوم زوی چې موږ لیده نه د هغه دومره عمر نه دی. د څونه عمر دی؟ چې د دې 8 کال دی. 8 کال یې د مشري زوی دی، ورپسې شاته چې کوم دی نو 4 جنکۍ دي، 3 کاله شو. هغه خاوند به یې زه پې لعنت ویم، لعنت چې ظالمه تا داسې پیغله ماشومه جینۍ چې کومه ده 15 بچي دي ور په غاړه کړله، اوس ته پټ شوې، دا پې شرمېږي، دا اوس پریشانه ده. کله یادېږي ورته سوال جواب کوي؟ نه جي بس څه به راته یا چې 3 کاله وخت یو شو بس. بچي څه وایي؟ ولې نه پلار یې بچي وایي، پلار مې هماغه مزدورۍ له تلي ته رابشي. دروغ ورته وي؟ دا د رشته دارو؟
نجیباري څنګه یې ورکړې وې؟ مونږ ورسره سکول ته چنچای کې تلو راتلو. ها هغه کې رشته شوه، خوښي راله؟ نه چې زمونږ خو پلار بدخویه، مونږ خوښي نه ده کړې، خو بس هغې رشته راولېږله. کتونکو مدد یې وکړې. دا د صرف غربت ښایو، موږ صرف خنداګانې کوو، خلک په نورو څیزونو کې اخته شوي دي، د الله سره معاملات ټیکول دي، بېګا سبا مرد دی، هر څه رانه پاتې دي. تاسو خو بیا ځان سره جمع کړئ او ځان سره بیا کېږدئ، دا ضد پوهېږئ چې یاره الف خان ته یې نه لېږو، یا د الف خان په لاس یې نه ورکو، په خپل لاس یې ورکې، خو چاله یې ورکې. زما خو دغه کار دی، زما خو ضمیر خوشحاله دی، هېڅ پروا مې نه راځي. خو صرف د دې غریبانانو چې کله دا خبرې سیکم، خو سراسري ولی به ورکم چیني ورته یم ځې دغه لار د ډایرکټ ځې لکه ته دې زنانه دی سخت ته وګوره نو ضرور یې ملاتړ وکړې، ډېره مننه، خوشحاله.